لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة البقرة آیت نمبر 19 دے. ددی اولنی سی اولنی بابو دے 21 نمبر آیت فوری داغی پنځمه خبره شروع شوی وه چې مثالونه بعض علما وایي دا دواړه مثالونه د منافقانو دي او صحیح خبره دا ده چې اولنی مثال مثلهم کمثل الذی استوقد نارا د مثالو د عامو کافرانو او کصیب من السماء دا مثال دی د منافقانو د پاره او بیا چا دی کې دو مثالونه ذکر کړل دي چې یو او کصیبین دا مثال دی د منافقی اعتقادی او یکاد البرق دا مثال دی د منافقی عملی او بعضی مفسرینو یو مثال ذکر کړل دا ټول په دې مثال کې د منافقانو خوضاحت کیږي. الله رب العالمین فرمای او کصیب من السماء او کصیب صیب ویل کیږي ډیر باران تا. الله ویا مثال د دې قرآن پشان دا غډیر باران دی من السماء چې راوریږي د اسمان نه فيه ظلمات فاغ باران کی تیری وی ورعد او غلزاری وبرق او بریخنائی یجعلون اصابعهم گدیدا خلق خپل گوتی فی آذانهم پخپل غوگنو کی اصابعهم د ګوتو سرونه گدیدا خلق د خپل ګوتو سرونه فی آذانهم په خپل غوګونو کې من الصواعق د وجد یری د تندرنا حذر الموت او د وجد یری د مرګنا والله محیط بالکافرین اللہ تعالی را گیرون کے دے کافران لرا پخپل علم و پخپل قدرت کی کافران را گیرئی. داخل دی معنوا وز د مثال وضاحت نگور د مثال وضاحت دا سی دی تطبیق د مثال ورتوی لکه چې څنګه د اسمان نه باران را وریږي نو پاغه باران کې خامخا تیریم راځي ځکه وجه داره چې کله وریځي نو تیاری عام طور به تاسو لیدلی چې کله باران بعضی وختونو کې باران شروع شي ګلز ګلوزي برېښناي نو پاغي کې
تیاریم ډېرې زیاتې شي. باران دی تکه توره تیاره ده او په دغه تیارې کې او په دغه باران کې ګړز ګلوزم دی، برېښنام ده. اوس داسې حالت دی چې باران وریږي، ګړز ګلوزم دی، تیاره ده، برېښنا ده، او په دې کې یو مسافر سړی روان دی په دغه علاقه باندې. مسافر دی، د بل ځای دی، دلته نږدې کور هم نشته، یو شړه ده او په دې شړه کې دا مسافر سړی روان دی. نو چې کله ناڅاپه ګړز شي نو دا سړی ویریږي او خپلې دا ګوتې راواخلي، په دې خپلو غوږونو کې کیږدي، په یره یره باندې روان دی، خطرناک مزل کوي، خفه دی، پریشانه دی چې څه به کېږي پته نه لګي. دلته به اوس تندر راغورځېږي، دلته به تندر راغورځېږي، د تندر نه په یره کې دی او سخته تیاره ده، سخت باران دی، سخت ګلز ګلوز دی. وایي د غوږونو پردې مې ونه شلېږي نو په غوږونو باندې لاسونه کېږي. الله رب العالمین وایي دقه شان مثال د منافق دی په وخت د بیانېدو د قرآن کې. ډېر ښکلی مثال دی. الله رب العالمین ښکلی ذات دی او الله رب العالمین ډېر لوی ذات دی، مثالونه هم ډېر ښکلي دي. الله تبارک و تعالی وایي دغه مسافر سړی چې څنګه پریشانه دی د باران په دې ګلز ګلوز کې، په دې برېښنا کې، دقه شان منافق د قرآن کریم په بیان کې خفه او پریشانه او یریږي. لکه وجه دا ده قرآن کریم د باران سره د دې تشبیه ورکړل شوې ده او د هغې ډېرې وجې دي. لکه څنګه چې باران د ځمکې آبادي ده، دغه شان قرآن هم د ځمکې آبادي ده. دویم دا دی څنګه چې باران د بره نه راځي، د برې نه راوریږي، دغه شان قرآن کریم هم د برې نه را رواني او د برې نه راغلی دی. دریم دا دی چې څنګه باران عامي، غریب د پاره هم دی، مالدار د پاره هم دی، هر چا د پاره باران دی. دغه شانته کې قرآن کریم هم عام دی، غریب د پاره هم دی، مالدار د پاره هم دی، دوست او دشمن ټولو د پاره دی. خو بعضو له پیدا شي او بعضو له نقصان شي. لکه څنګه چې باران د دې د کېدو نه وروستو خلک دوه قسمه شي. چاله په دې باران باندې ضرر ورسیږي، د هغه کور راوغورځېږي، یا سیلاب راوځي، د هغه پټۍ پې وړلی شي، او بعضې خلکو ته د دې باران د وجې نه ډېرې پیدې میلاو شي. دغه شان قرآن کریم هم چې بیان شي، بعضو خلکو له پیدا شي چې څوک یې ومني، او بعضو خلکو له نقصان شي چې هغې نه اوري او نه په هغې باندې عمل کوي. نو الله تبارک و تعالی فرمایي د منافق مثال د دغه مسافر سړي په شان دی. ګوره قرآن کریم د باران په شان شو، نو څنګه چې باران وریږي او دا باران وریږي او د مسافر سړی په یره کې دی، دغه شان قرآن کریم بیانېږي نو منافق په یره کې دی او پریشانه دی. بیا څنګه چې په باران کې تیری نو په منافق کې هم تیری پرتی دي، د هغه د کفر، د هغه د نفاق، په ظاهر یې ځان مسلمان ښکاره کړی دی خو په زړه کې د هغه د کفر او د شرک تیری پرتی دي. بیا څنګه چې په باران کې رعدن ګړزارې دی، ګړزارې دی، ګړز ګلوز پای کې کېږي. نو دغه شان قرآن کریم کې تخویفات دي او زواجر دي، لکه الله رټنه ورکوي، الله رب العالمین د دنیا او د آخرت یره ورکوي، زورنی دي دا چې بیانېږي. او څنګه چې په باران کې تندر لګي
ګړز وشي نو تندر کې یو ځای کې ولګي، دغه شان په منافق باندې هم دا خبرې تندر لګي. وبرق برېښنا، څنګه چې په باران کې هم برېښنا وي، ګلز ګلوز هم کېږي خو اسمان کې ورسره برېښنا کېږي. نو دغه شان قرآن کریم کې هم د الله د وحدانیت دلایل بیانېږي، دا برېښنا ده، دا ښایسته ښایسته دلایل بیانېږي، دا برېښنا ده. نو دغه شان چې څنګه د پړق پړوق سره د ګلز ګلوز سره دا مسافر سره یریږي، دغه شان منافق قرآن کریم په دې تخویفات او زواجر او د الله په وحدانیت په دلایلو په دې باندې د زړه پریشان کیږي او یریږي. نو څنګه چې دغه مسافر په غوګونو کې ګوتې خودري چې د غوګونو پردې مې ونشلېږي، دغه شان دا منافق د قرآن کریم د بیان په وخت کې دی په غوګونو کې ګوتې کیدي چې چرته قرآن کریم وانه ورما. دا د دې مثال وضاحت دی. الله تبارک وتعالی په ډېر ښایسته انداز سره الله رب العالمین وایي چې د قرآن کریم مثال د باران شان دی. الله وایي او کصیب من السماء، یا مثال د قرآن په شان دا ډېر باران دی چې راوریږي د اسمان نه، فيه ظلمات چې پاغي کې تیری، ورعد او ګلزارې، وبرق او برېښنايي. نو ګوره دا یاد شو کصیب نه مراد څه شو؟ قرآن. د ظلمات نه مراد د کوپر او د شرک تیری، او د رعد ګلزارې نه مراد تخویفات زورنې رټنې، او د برق برېښنا نه مراد د الله د یووالي دلایل. یجعلون اصابعهم، او د رعد چې دی رعد حدیث کې راځي چې دا رعد ملک من الملائکه موکل بالسحاب بيده مخراق. رعد د ملائکو نه یو ملک دی، په پرشتو کې یو پرشته ده، او د پلاس کې چابک ورسره د سره، او هغه چابک من نارین د اور نه یزجر به الصحابه، او په دې باندې وریز شړی د سره دا اور دا چابک ور سره دی، دا کوړه ور سره ده، او په دې باندې دا وریز شړی. والصوت الذي يسمع منه زجر الصحابه اذا زجره، او دا کم आवाज چې په اسمان کې کیږي دا ګړز وشي، دا د هغه پرشتي او د هغه ملک هغه आवाज دی چې وریز پاغي باندې شړی. کم आवाजونه چې هغه نو منګ او تاسو ته هغه د ګلس په شکل باندې هغه راځي. نورات په ملائکو کې ملکم شه، ورعد او ګلزار، وبرق او برېښنا. یجعلون اصابعهم، گدیدا خلق خپلو گتو سرنا فی آذانهم په خپلو غوږونو کې. یجعلون گدیدا خلق اصابعهم د خپلو گتو سرنا فی آذانهم په خپلو غوږونو کې، من الصواعق د وجې د یری د تندرنا. او تندر دارې کنه چې د منافق نخې بیانېږي، دا پر تندر ولګي چې لکه دا خوی خو په ما کې دی، دا کار خو په ما کې دی، بس منافق په یاره کې شي او منافق ویریږي. نو من الصواعق د وجې د یری د تندرنا، حذر الموت او د وجې د یری د مرګنا. والله محیط بالکافرین، الله تعالی را ګرون کې د کافرانو لرا. دلته بیا یو مسله په دې آیات کې یجعلون اصابعهم چې ګدی دا خلق خپلو ګوتو سرونه، هر ځای کې د دې معنی ګرځول نه راځي، ځینو ځای کې معنی ګوره جعله ګرځول، او دلته په معنی د ایښودو سره د یجعلون راځي. یجعلو په معنی د ایښودلو سره، په دې کې بیا ځینې خلک خطا شي، هر ځای یوه معنی کوي، نو بیا خطا شي. لکه د فقه کتابونو کې راځي چې کله مؤذن اذان کوي نو آی کې دا مسله داسې وه چې یجعلو اصبعیه فی اذنیه، دا فقه کتابونو کې دا مسله ده
چې کله مؤذن اذان وای نو یجعل اصبعیه فی اذنیه دی بګدی د خپل غوتو سرونه په خپل غوګونو کې نو حالت با خلکو معنی کوله چې ګرځي با د خپل غوتو سرونه په خپل غوګونو کې نو مؤذن غریب په ټول غوګونو ځان له خراب کړه چې هغه با دا غوتې به کې تاوالي مخکې وخت به تاسو لیدلیو نو چې اذان به وایا دا غوتې به دا پکې غوګونو کې تاوالي دې سره غوږ خرابېږي نو بیا به کونو د دې وجه نه آلتم مطلب داري چې دا به ګدي داسي او دا غي مطلب دا په دې کې حکمت دا چې کله سړی دا خپل غوګونه د لاسونو راواخلي او په دې غوګونو کیږي د خلینو بیا आवाज تیز خيږي ځکه سړی خپل خبره نه اوري کون سړی اکثر تیزی خبرې کوي یا چاته پټه وای تا د پټه خبره کوم هغه ما بل کلی کې خلک اوري هغه وجه دای چې د خپل کونی نه اوري نو مسله دا و چې تاسو اذان وای نو خپل غوګونو باندې لاس کیدوي د دې لپاره چې आवाज تیز وزي نو وسه بالکل بندولو ته هم ضرورت نشته ځکه لوډ سپیکر دی ماشاءالله پای کې بقلار आवाज کوي تیزي هغه ډیرو چغوالو ته ضرورت نشته چې سپیکر خراب شي په قلارم ویل اګم دغه پیدا رسیږي چې ماشاءالله आवाज تیزي که سړی په قلاره باندې وای نو دا مسله شو پدې کې چې یجعلون نه مراد داري چې ګدیبا یجعلون اصابعهم ګدیبا د ګدیدا خلق د خپل غوتو سرونه په اذانیم په خپل غوګونو کې یو بل مسله اکثر خلکو ردیز نبی دا مسله را استلوا ناپوی خلکو چر ګلاس ګلوس کیږي او وس یو غریب یریږي هغه په غوګونو باندې لاس کې خو د خلکو اوه ګناه ده دا کې نه دی نو دا غلطه خبره دی مطلب دا نه دی چې چا ګلاس ګلوس کېدو چا په غوګونو لاس کې خو دی په ګناګاریږي نه دا مطلب نه دی دا خو مثال الله بیان کړی دی مثال دی پدې کې یو بل مسله واضح شوې ده چې قران کریم دا غنه د خلک خپل غوګونه بندي نور ګلاس ګلوس کیږي او تیاریږي غوګونه بندوا خیر دی من السوائق د وجد یرید تندرنا حذر الموت د وجد یرید مرغنا والله محیط بالکافرین الله تعالی راګرون کې د کافرانو لرا په خپل علم او خپل قدرت کې یکاد البرق یخطف ابصارهم در دی مثال نور وضاحت دی ردی بر مثال نور وضاحت دی یا بعض علماء چې دا یو جدا مثال هم شه خود دې دا منافق یکاد البرق نزدې دا چې دا برېښنا یخطف ابصارهم ختم کی د دیو نظرنا یخطف وتخطی یعنی ختم کی ابصارهم د دیو دسترګو طاقت نظرنا کلما اضاء لهم هر کلا شرنا شدیوتا مشو فیه دیوزی پاغی کی وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ أَوْ كَلَچ تیارشی پا دیو باندی قامون ودریگی دا دی مثال وضاحت دسی دی اللہ دا منافق دا حالات دے گورا لکت سنگا چه دغا مسافر سڑے پا تیارکی دی حیران و پریشان دے خپا دے دیر پا تکلیف کی دے پریشانے کی دے خطرناک مزل کئی دا انسان دی چې څنګه د سر نور رڼا نشته چې برېښنا وشي دی ځان له لار معلومه کي یو منډه څه ځای پورې وایي چې څنګه دا برېښنا د اسمان ختم شي بیا دی په ځای باندې ودرېږي بیا نشي تللی مخکې ځکه رڼا اوس نور نشته چې څنګه اسمان کې برېښنا وشي نو رڼا شي دته نو دی لاړ شي چې څنګه برېښنا ختمه نو دی په ځای باندې ودرېږي الله وایي دا مثال د منافق دی چې منافقم کچرتا د تبکی دنیاوی پیدای نو دی قرآن لورزی دنیاوی پیدا شتا نو بیا ذکرم کوي بیا دعاګانې غواړي او دغه شان د ډېر کارونه بیا کوي خو کچرتا دنیاوی پیدا پکې نشته نو دی قامو بیا ودرېږي بیا دین باندې رسنه کوي لکه څه مسله راشي او د ته پته ولګي چې دا مسله په شریعت کې زما ته دا پټې میلاویږي دا ګټم نو شریعت لمنډې وایي دا منافق شان کار دی دی په دې برېښنا کې منډه کې وایي زه شریعت کومه خو که چېرته
د شریعت په اعتبار سره دنه دا پټیزي دا ځمکه تیزي نو دی قام بیا ودرېږي وینا زه شریعت نه کوم د هغې نه بیا تښتي. دغه شان که چېرته ویلی شي چې دی آیات کې دا پیدا ده که نه چې مالداره کېږي به جو هغه آیات یادوي وایي دا وظیفه راله ولیکه او دا ډېره ښکلې ده او دغه دعا به څنګه دا به څنګه یاده کړمه دنیاوي پیدا یي هغې ته منډه وایي. او که چېرته ویلی شي چې دا دې کې د آخرت خبره ده او دارنګې دې قرآن کریم کې دا مسله ده د خویندو حق ورکول د پردې مسله بله مسله قام ودرېږي هره دا نه شو کولی دا ګران دي نو دا د منافقانو کارو. الله وایي واذا اظلم علیهم او کله چې تیاره شي په دیو باندې قامو نو ودرېږي. ولو شاء الله که د الله تعالی خوښه وي لذهب بسمعهم نو خامخا ختم کړی به وي طاقت د غوږونو د دیو و ابصارهم او طاقت د سترګو د دیو. ان الله على كل شيء قدير یقینا الله تعالی پارش باندې قدرت والده. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. د دې ځاینا د اولی حصې دویم باب شروع کیږي. ګوره دا بابونه او دا حصې جوړول دا د دې دپاره دا سبق آسان شي په دې سره چې دې کې الله څه ویلي دي. دې ځاینا دویم باب شروع کیږي دا به د 39 نمبر آیت پورې یو کم 40 نمبر آیت پورې ځکه د اولنۍ حصه د ابتدا نه واخله د 97 نمبر آیت پورې وه بیا اولنۍ باب په دې کې په دې اولنۍ حصه کې د 20 نمبر آیت پورې و اوس د 21 نمبر آیات نه یا ایها الناس اعبدونا تر د 39 نمبر آیات پورې الله تبارک وتعالی په دې کې شپږ خبرې الله رب العالمین کوي. دا شپږ خبرې مختصرا واورو انشاءالله تفصیل کې بیا راځي. اولنۍ خبره دعوه د توحید سره د 15 دلایلو نه د الله د وحدانیت مسله چې د الله بندګي وکړي نو په دې باندې بیا 15 دلایل چې ځکه د الله بندګي وکړي چې تاسو پیدا کړی دویم ستاسو نه مخکې خلق پیدا کړلی دریم د دې لپاره چې تاسو کې تقوا راشي څلورم ځمکه د الله فرش ګرځولې ده اسمان د الله چت ګرځولې دی او د اسمان نه د الله باران راوري او په هغې سره ستاسو دپاره د ځمکې نه الله رب العالمین ستاسو دپاره خوراک او رزق پیدا کوي. دویمه خبره په دې کې بیا صداقت د پیغمبر او د کتاب چې دا پیغمبر رښتونی دی و ان کنتم فی ریب مما نزلنا سره به ذکر کیږي. او دریمه خبره د آخرت یره فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا سره به ذکر کیږي. څلورمه خبره زیری د مسلمانانو دپاره وبشر الذین آمنوا. او پنځمه خبره د یو اعتراض جواب. اعتراض دا واردېده چې ته څنګه پیغمبر یو دا څنګه قرآن دی او څنګه د الله خبرې دي کله پکې د ماشي خبرې او کله پکې د برېښنا او کله د ګلز ګلوزو دا څنګه خبرې دي د هغې جواب به وشي. او شپږمه خبره څلور نعمتونه الله ذکر کوي په بندګانو باندې یو د نش نه مشته کړی دویم د ځمکې منافع ستاسو دپاره دي او دریم ستاسو نیکه آدم علیه السلام هغه مې مسجود الیه د ملایکو وګرځاو چې ملایکو هغه ته سجده وکړه او هغه مې خلیفه که څلورم ستاسو د پلار آدم علیه السلام توبه مې قبوله کړه. اولنۍ خبره د الله د توحید دعوه د توحید او په هغې باندې دلایل. یا ایها الناس اعبدوا ای خلکو بندګي وکئ ربکم الذي د رب ستاسو هغه ذات خلقکم چې تاسو یې پیدا کړی یئ. یا ایها الناس ټولو خلکو ته خبره ده تمامو انسانانو ته الله رب العالمین وایي. نو ګوره څومره انسانان چې دي
کافر تم دا ویل کیږي یا ایها الناس، کافر تم وای بندگی وکا، مشرک تم وای بندگی وکا، منافق تم وای بندگی وکا، مسلمان تم وای بندگی وکا. خدا هر یو به بیا جدا جدا مطلبی. ګوره که مسلمان تشي د مسلمان مطلب بدای یا ایها الناس اعبدوا، اے خلقو یعنی اے مسلمانانو، اعبدوا ربکم، همیشواله وکئ په بندګۍ د خپل رب باندې. اسم بندگی کوي خو همیشواله په وکئ. دا که مسلمانانو ته خبره شي. او که چرته خطاب کافرانو ته شي نو بیا مطلب دای چې یا ایها الناس اعبدوا، اے خلقو اے کافرانو بندگی وکئ د خپل رب، یعنی وس پیدا کوي بندگی شروع کوي د وسنا. او که چرته خطاب منافق ته نو بیا به مطلب دای اے منافقانو د خپل رب بندگی وکئ او د بل چا بندگی پرېږدئ او اخلاص په ځان کې پیدا کئ، اخلاص پیدا کئ. اخلص العبادة لله، عبادت خالص د الله د پاره کوي، دو پړقې مه کوئ. یا ایها الناس اعبدوا، اے خلقو بندگی وکئ عبادت وکئ ربکم الذی، د رب ستاسو هغه ذات خلقکم چې تاسو پیدا کړی، والذین من قبلکم او هغه کسان پیدا کړي چې ستاسو نه مخکې وو، لعلکم تتقون د دې لپاره چې تاسو ځان بچ کئ د الله د خلاف نه. لعلکم تتقون د لپاره چې تاسو ځان بچ کئ د الله د خلاف نه، د الله د بغاوت نه، یا خامخا چې تاسو ویریږئ د الله نه. الذي الله تعالی. نو ګوره یو دلیل په دې باندې دا شو چې د الله بندگی زکه وکا زکه چې الله ته پیدا کړي، ستا پلار نیکي پیدا کړلی، د الله بندگی وکړي. نو دویم دلیل الذي جعل لكم الارض فراشا، الله تعالی هغه ذات دی چې ګرځولې دا ستاسو د پاره ځمکه فراشن فرش. فراشن نه مراد غوړېدلی، او فراش چې نه ډېره نرمه ده او نه ډېره سخته ده، دومره نرم هم نه ده، دومره نرم هم نه ده چې ته پې ګرځي او پای کې ډوب شي، او دومره سخت هم نه ده چې ته یې راکني او نه یې شي کنستلی، بلکې که ته کور جوړې راکنستلی شي، که ته پټې کارې راکنستلی شي، او دومره نرمه نه ده چې ته پې نشي ګرځېدی او ډوبېږي پکې. داسې بهترین طریقې سره الله پیدا کړله. الذي جعل لكم الارض فراشا، الله تعالی هغه ذات دی چې پیدا کړې ده ګرځولې ده ستاسو دپاره ځمکه فراشن غوړېدلې، والسماء بناء او اسمان یې د الله ګرځولې دی چت، وانزل من السماء ماء او راوری د اسمان نه اوبه، فاخرج به من الثمرات راوباسي په دې سره د میوو نه رزقا لکم خوراک ستاسو دپاره. دا پنځه دلایل شو. ګوره اولنې الذي خلقکم والذین من قبلکم، ته پیدا کړی او ستا مشران پیدا کړلی. دویم دلیل الذي جعل لكم الارض فراشا، چې ستا دپاره ځمکه غوړېدلې ګرځول ده، غوړېدلې جوړه کړله. او دریم دلیل والسماء بناء، اسمان یې درله چت جوړ کړی دی. او څلورم دلیل وانزل من السماء ماء، د اسمان نه درله اوبه راوری. او پنځم دلیل فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، چې ستاسو لپاره د دغه باران په ذریعې سره میوې راوباسي، خوراک دی ستاسو لپاره، رزق دی ستاسو لپاره. وز د دې دلایلو نتیجه څه ده؟ د دې دلایلو نتیجه دا ده چې د الله سره شرک مه کوه. فلا تجعلوا لله اندادا، مه جوړوئ په مثال د الله تعالی باندې شریکان. فلا تجعلوا، نو مه ګرځوئ لله د الله تعالی سره اندادن په مثال د الله، یا فلا تجعلوا لله، مه جوړوئ د الله تعالی سره اندادن شریکان. وانتم تعلمون، او حال دا دی چې تاسو ښه پوهېږئ چې دا هر څه الله کوي، ښه پوهېږئ چې دا هر څه الله کړلي، خو بیا هم د الله سره شرک کوئ.
شرک په ټولو ګناهونو کې دا لویه ګناه ده. الله رب العالمین د حنث عظیم ویلې دی، غټه ګناه. او حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اکبر الکبائر الاشراک بالله، په ټولو لوی ګناهونو کې غټه ګناه هغه د الله رب العالمین سره شرک کول دي. د دې وجه نه د شرک نه به داسې نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کوله. یو صحابي راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دومره پورې ویل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د الله پیغمبره دا پلان کې کار به وشي ما شاء الله وشئت، دا کار به وشي خو د الله خوښه شي او ستا خوښه شي، دا که د الله خوښه شي او که ستا خوښه شي. دا ورته ویل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه د غصه شو، یا جعلتنی لله ندا، تا زه د الله تعالی سره شریک وګرځولما، د الله سره د شریک جوړ کړما، بلکې قل ما شاء الله وحده، داسې وایه چې د هر څه کېږي د الله دا کار به وشي خو که د الله خوښه شي، صرف د الله خوښه شي. د دې وجه نه اوس هم ځینو خلکو عادت دا دی، هغه وایي الله ته ګوره او رسول الله ته ګوره. لکه یو خبره وایي دا رسول الله خاطر وکا، دا الفاظ وایي د الله رب العالمین سره سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغه نوم اخلي. نو د دې وجه نه داسې الفاظو نه ځان ساتل پکار دي. دا په د شرک بوی هم په یو خبره کېږي که نه، د هغې نه ځان بچ کول پکار دي. قرآن کریم کې الله رب العالمین د شرک ډېر رد کړی دی. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله وایي چې انسان په حالت د شرک د دنیا نه لاړ نو دا انسان زه نه بخم. الله نه بخي چې د الله سره شرک وشي، ان نورو ګناهونو سره تللی دی. نو الله وایي که زما خوښه شي زه به هغه معاف کړم. هغه کې هم الله ویل که زما خوښه شي، خو د شرک باره کې داسې نه دی ویل چې خوښه مې شي معاف به یې کړم، بلکې الله وایي نه یې بخم. بس شرک دومره ډېره لویه ګناه ده. نو الله فلا تجعلوا لله اندادا، مگر زوی مجوړوي د الله تعالی سره اندادن شریکان، وانتم تعلمون، او حال دا دی چې تاسو پوهیږئ چې دا هر څه الله کوي. وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، دویمه خبره د دې باب صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د قرآن. الله وان کنتم فی ریب، او که چرته تاسو په شک کې مما د هغه څه نه نزلنا علی عبدنا چې لږ لږ رالیږل دي موږ په خپل بنده باندې، پاتو بصورت من مثله، نو راوړئ تاسو یو صورت په شان د قرآن. یو مطلب دا دی چې پاتو راوړئ تاسو بصورت یو صورت من مثله په شان د قرآن باندې، د قرآن په شان ز یو صورت تاسو پیش کړئ. زه وکئ که نه، که تاسو وایي دا پیغمبر د ځانه دا قرآن جوړوي، دا پیغمبر د ځانه دا خبرې کوي، نو زه تاسو د قرآن کریم په شان کې یو صورت را پیش کړئ، یو صورت ووایئ ځه. او دویم مطلب د دې دام دی چې پاتو بصورت من مثله، راوړئ تاسو یو صورت من مثله د مثل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه، ځکه تاسو وایئ چې دا قرآن دې د ځانه جوړئ، زه تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان سړی پیدا کړئ او بیا دغه شان خبرې د هغه نه را پیش کړئ که نه. ځه نور دین خو بالکل دیو عاجز دي. د دې وجه نه دا مطالبې په قرآن کریم کې ډېر ځایونو کې شوي دي. سورت هود کې دا مطالبه شوی وه چې 10 سورتونه راوړئ، فاتو بعشر سور، 10 سورتونه زه راوړئ. سورت هود 10 نمبر آیات کې به راشي، زه تاسو 10 سورتونه د قرآن په شان پیش کړئ. بلې ورته دا ویله سورت یونس 38 نمبر آیات کې، او دلته دا څنګه چې دلته چې یو سورت راوړئ، دغه شان سورت یونس 38 نمبر آیت کې هم دي چې د قرآن کریم په شان د یو سورت پیش کړئ. بیا په سورت طور 34 نمبر آیت کې
پای کې ویل زه یو کلمه راوړی د قرآن کریم په شان د دې یو مقابله هم چا ونه کړله که سورت هود کې مطالبه شوې و لس سورتونه راوړی دیو پای کې خطا شو او دغه مقابله یې ونه کړله سورت هود 13 نمبر آیات کې ده او دغه شان سورت یونس 38 کې وی د قرآن کریم په شان یو سورت راوړی او دلته یو سورت راوړی سورت کوثر 3 میاشتې بیت الله شریف تعویذانو او د هغې چا مقابله ونه کړه کولی به کوشش به خپل وکړه کوشش به کاو خو لیکن آخره کې چې به کله د دې ټولو شاعرانو مشر به راغی هغه به والله ما هذا قول البشر دا سورت کوثر چې به ولیدو وی دا د انسان خبرې نه دي مقابله خود څوک نشي کولی ځکه هغې به ګډې وړې جوړې کړې وي لکه د هغې نه بعض علماو راغیستي دي دا مسیلمة الکذاب چې کومو د پیغمبرۍ دعوه کړوه دا دومره ظالم انسانو د 95 سال عمر و 95 نبی علیہ الصلوۃ والسلام د 50 کالو تقریبا او د 95 سال په عمر کې او د راغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوي د الله پیغمبره زتا مانم چې د الله پیغمبري حق او سچ او صرف یو اعلان وکا د اعلان وکا د خلکو ته چې کا زمن شو من زمان ورستو پیغمبر بدای اوس دې ته سوچ کوي کنه د مرګ ګورې چا په سوچ کې نشته د دې شي 95 سال عمر خو دې اوس ځان ته نه وای چې زه به مړ شم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کم عمر والا دی خو هغه ته وایي که ته وفات شوي نو ته به ترې خلکو ته ووایه نو ستا نه وروسته پیغمبر به زه یم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر سمجاو کو فی کو خو لیکن دی رای راسته نه راته او بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نه وروستو د بیا باقاعده د پیغمبرۍ دعوا وکړله بیا مسلمانانو دې مردار که وحشي رضی الله تعالی عنہ په غشي باندې دا ویشتو د ځان لا د لس سورتونه چې کوم د دې مقابله د کوله چې د دې په مقابله کې زه راوړی شم که نه نو خلکو ورته ویل زه څنګه ته خپل قرآن ووایه نو د صورت عادیات مقابله کې د داسې ویل لکه صورت عادیات څومره ښکلې صورت دی والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فآثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخير لشدید افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير په دې کې الله رب العالمین یو ډېر خبرې الله پکې راجمع کړلي چې انسان ته د ناشکرۍ مرض لګېدلی دی د دې علاج یې ښودلی دی او د دې سبب یې ښودلی دی چې د ناشکرۍ دا مرض د انسان ته ولې ولګېد څه سبب یې دی او دا مرض چې ورته لګېدلی د دې علاج به اوس څه او دغه شان الله رب العالمین وایي چې ګوره اس د خپل هغه خالق مجازي چې هغه ولا څه لږ واښه ورکړلي او د هغې د وجې نه دا اس د خپل مالک څومره تابعدار دی میدان جنگ ته ورځي او دا انسان ته څه نه کوي نو انسان ته ولې د هغه الله چې ته پیدا کړی تاله رزق درکوي د هغه ته ولې ناشکري کوي او د هغه نافرماني ولې کوي ډېره لویه خبره او ډېره لویه موضوع په دې کې پرته ده او د چې کم د مقابله کې ووایي نو اوس دا واورئ ګوره صورت عادیات خو دغه مطلب شه که نه مختصرا ما ووایو انشاءالله په خپل ژبه تفصیلا ناشي ده ویله ویله دې په مقابله کې زه داسې ویمه والعاجنات عجنا والخابزات خبزا واللاقمات لقما امالة وسمنا ان قریشا قوم یعتدون دا شیونه جوړ کړه دا قرآن کریم د سورت عادیات مقابله کې اوس د دې معنا واوره نو تبم پورې وخاندې ګوره څه وی والعاجنات عجنا وړه چې کله واخکلی شي ټول د خوراک سوچو والعاجنات عجنا وړه چې کله واخکلی شي والخابزات خبزا او کله چې د دینه ډوډۍ پخې شي واللاقمات لقما او د دینه کله نوڼۍ جوړه شي
او بیا وخوري نو امالتا و سمنن پدې به موړم شي او پدې به څوره بم شي. ان قریشا قوم یعتدون یقینا دا قریش یو زیاتې کوونکي قوم دی. د چې دا ویل نو هغه ټول خپل چې کوم کسانو هغه هم پرې خندل وې دا رې څه غول وخاړه دا څه ګډې وډې وې. چېرته صورت عادیات هغه کې څومره خبرې را باندې دي او څومره جوهري خبرې دي او ستا دا خبرې ډوډۍ وړه واخلې شو ډوډۍ پخه شو دا کومه خبره ده دا خو کېږي. نو خپلو کسانو پورې خندل. دغه شان ویلې ما د صورت پیل مقابله کې هم جوړ کړه. د 10 صورتونو مقابله کې د جوړ کړي خو هغه ټولو پورې خندل او د په خپل هم بیا ځان پورې به خندلې چې دا مې څه ویل دي. د صورت پیل کې څومره غټې واقعي ته اشاره ده چې الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل. هغه الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل آیت نه ګوري پیغمبره چې ستا رب د هاتیانو والو سره څنګه کار کړو. هغه ابرهه روانو هغه بیت الله شریف ورانه او پاغي باندې د کانو باران د مرغو په ذریعه سره وشه یو لوی واقعي ته اشاره ده. د ویل د دې مقابله کې نو څه ویله وی الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل له ذنب قصير وخرطوم طويل. دې معنی دا وا الفیل هاتی وما الفیل او هاتی څه شی دی وما ادراک ما الفیل تا ته پته ده چې هاتی څه شی دی. له ذنب قصير د لکۍ د لنډه وخرطوم طویل او د لپاره خلطم دی اوږه ده. چې دا ویله نو په دې پورې خلکو خندل چې تا خو د هاتي تعریف کړلی ولې هاتي موږ ستا تعریف نه وکړی موږ کس نه پېژانده چې د لنډه لکۍ ده اوږد خلطم یې دی دا خو موږ ته نه مخکې نه پته وه دا لا کومه خبرې دې وکړه. نو دا د مسلمة الکذاب قرآن چې ټول د ماشومانو د خندا هغه لایق وو ماشومانو په هغې پورې خندل. نو الله رب العالمین وایي که زه تاسو قرآن کریم کې شک کوئ که نه نو لاول مطالبه د ټول قرآن هم شوي وه. صورت قصص 49 نمبر آیت کې او صورت اسراء بنی اسرائیل 88 نمبر آیت کې ټول قرآن مطالبه وشوه. دا په دې تدریجن شوي دي په دې طریقې سره. ګوره اول ورته الله رب العالمین وی زه که تاسو وایئ چې دا پیغمبر د ځانه جوړی زه تاسو د قرآن کریم په شان یو کتاب پیش کوي. زه صورت قصص 49 صورت اسراء بنی اسرائیل 88 هغې نه دا مطالبه وشوه. بیا دیو د دې مقابله ونکړه څه وخت تیر شه بیا ورته الله رب العالمین وی زه 10 صورتونه پیش کوي دا اخرني 10 صورتونه نه دي دا پیش کړي دي په مقابله وکړي. زه د دې په شان ته کې چې دغه شان ته کې د هغې معنی مطلبونه دومره علم پکې پروت دي داسې څه پیش کوي. زه د دې نه مقابله ونه کړله. بیا مطالبه د یو صورت وشوه په دې آیات کې او په صورت یونس 38 کې چې د دې نه عاجزه شو بیا ورته الله رب العالمین په صورت طور کې ویل 34 نمبر آیات کې چې فلیاتو بحدیث مثلی د قرآن په شان یو خبره پیش کوي. زه لکه دا څوک نشي کولی که نه ځکه د الله خبره او د بنده خبره الله رب العالمین په دې یو خبره کې که ستاسو خیال یو ټکی دی ټکی په دې کې څه را جمع کړل دي داسې انسان کولی شي څومره علم په دې یو لفظ کې الله رب العالمین را جمع کړل څومره چې څوم د هغې تفسیر څوک پوره کولی نه شي د هغې وضاحت څوک پوره کولی نه شي داسې الله رب العالمین د الله خبر او د بنده وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ که چرته تاسو په شک کې مما نزلنا علی عبدنا د هغه څه نه چې لږ لږ را لېږل دي موږ په خپل بنده باندې فاتو بصورة من مثله نو زه راوړئ یو صورت من مثله په شان د قرآن باندې وادعوا شهداءکم من دون الله او را مدد کوي تاسو خپل مشرانو لرا ما سوا د الله نه وادعوا را وبلئ شهداءکم خپل مشران من دون الله ما سوا د الله نه. شهداءکم ډېرې معنی دي یو ده شهداءکم ای علماؤکم خپل مشران را وبلئ خپل مولیان را وبلئ
ستاسو چې کم مولیان دي نو دا راوبلئ ما سوا د الله تعالی نه. او یا بل لارې چې خپل الها خپل خدایان را مدد کوي. ځه ودعو شهداءکم را مدد کوي خپلو خدایانو لرا من دون الله ما سوا د الله تعالی نه. یا خپل خطیبان او خپل شاعران را مدد کوي چې ته زما شاعر هغه داسې ویلی شي او داسې قرآن په شان جوړولی شي. نو ودعو شهداءکم را مدد کوي خپلو شاعرانو خطیبانو لرا من دون الله ما سوا د الله تعالی نه ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتونی په خپل دعوه کې. وس الله رب العالمین د آخرت یره ورکوي تخویف اخروی او دا خبری دی چې دا د منافق د پاره گلزار دی. اگلزار تخویف هغه دی فإن لم تفعلوا کچرته ونکو تاسو دا کار کچرته ونکو تاسو دا کار او د قرآن کریم په شان سورت امرانول ولن تفعلوا او هیچ چرې به دا ونه کوي. الله رب العالمین وی که دا کارم ونه که او ګورې کولی هم نشئ. ولن تفعلوا هیچ چرې به ونه کوي تاسو دا کار. فاتقوا النار التي ویریږئ د اور هغې نه ویریږئ د اور هغې نه وقودها الناسو چې د هغې خشاک خلک دي والحجارة او کاڼي دي. د هغې خشاک انسانان دي او د هغې خشاک کاڼي دي. د کاڼو نه مراد کم کاڼي دي؟ نو یا د دې نه مراد د دیو معبودان دي لکه بوتان یې د کاڼو نه جوړ کړي د کاڼو نه جوړ کړي نو هغه ته مراد دي. یا دویم دا دی چې د دې نه هغه خاص قسمه ګټه مراد ده چې هغې ته حجارة الکبریت دا د کویلې په شان ده کې یو ګټه وه او هغه په بدن پورې نښلي. یا د ګوګړو د دې نه ګوګړ مراد دي چې دا په بدن پورې نښلي او دغه شان ده کې اور ښه ګرمۍ ده د کویلې په شان ده کې اور ګرمۍ سخته ګرمي پکې. نو الله رب العالمین وی دا کاڼي به هم پکې سوځي. اعدت للکافرین تیار کړی شوی دی دا اور د کافرانو دپاره. دا په قرآن کریم کې سخت آیات دی چې الله رب العالمین انسانان یری په هغه اور باندې چې هغه د کافرانو دپاره تیار دی. د دې وجې نه وایي کله چې دا مسلمانان هم جهنم ته لاړ شي الله یې موږ بچ کړي د جهنم نه دی الله موږ وساتي. وایي کله چې مسلمانان هم لاړ شي د ګناهونو په وجه باندې نو کافران به ورله پیغور ورکوي چې ته ولې راغلې زه خو کافر وم نه مې منله نو ته ولې راغلی. اعدت للکافرین تیار کړی شوی دی دا اور د کافرانو دپاره. وبشر الذین آمنوا والزیرې مسلمانانو ته الله رب العالمین زیرې ورکوي. وبشر الذین آمنوا او زیرې ورکا خوشخبری ورکا هغه کسانو ته چې ایمان راوړ دی وعملوا الصالحات او نیک عملونه کوي. د نیک عمل دپاره شرط دا دی د نیک عمل دپاره شرط چې دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابقي. ګوره نیک عمل څه ته ویلی کېږي؟ هي من الاعمال ما صوغه الشرع وحسنه. تفسیر بیضاوي کې وایي عاملو الصالحات نیک عمل دی ته ویلی کېږي چې شریعت ورته ښه ویلي او هغه یې ښه ګڼلی او دا نیک عمل دا جوړ دی د دریو شیزونو نه. یو د کم چې څومره، دویم کیفه څنګه، او دریم آینه چرته. لکه دا دریوانه خبرې په عبادت کې به دا د شریعت د څومره کم معنی څومره، بل کیفه څرنګې، او دریم آینه چرته. لکه اوس ګوره مثال په طور باندې د سهار مونځ دی، نو د سهار مونځ د دې چې دا څومره دی، د دې مقدار څومره دی، نو د فرضو مثال په طور ته پوه شي سهار مونځ نو څومره، دا پکې ضروري خبره ده په عبادت، په عاملو صالحات کې نیک عمل څومره، دا به د شریعت نه معلومې، د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه. څومره؟ 2 رکعاته. څنګه؟
نو طریقه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او چرته نو په وخت د سحر کې دغه شان هر یو عبادت دی ګوره چې دا درې وانه خبرې او پای کې وایي چې دا عبادت به څومره کې او څنګه به کې او چرته به کې اوس که ستاسو خیال قرباني څومره ډېر لوی ثواب دی څاروي حلالول او دغه قربانۍ د هغې فضایل بیا تاسو اختر کې اورئ اوس دغه قرباني یو سړی وایي چې لکه هغه ټایم کې خو ټول خلک څاروي حلالوي غوښې ډېر شي او دې زه ځانه بزرګ جوړ کړي چېرې زه په دې روژه کې دا څاروي حلالم هغه قرباني په دې روژه کې د حلالوم او روژه کې به خلکو ته دا غوښې بس روژه ماتې به پې کوي او مزې به کوي اوس دې سړي دا صدقه به قبلیږي لکه عامه صدقه خو د قربانۍ ثواب دی نشي حاصلولی ځکه د هغه دپاره شریعت ټیم مقرر کړلی چې دقه ځای کې ګوره کم یو عبادت داسي شریعت د هغې دپاره ټیم نه مقرر کړی او هغې له څوک ټیم د ځانه مقرروي نو دا بیا په ګناه کې راځي دا انسان دی بیا نیک عمل نه کوي دغه بیا عمل صالح نه دی شریعت کم یو عمل دپاره ځای مقرر کړلی وخت مقرر کړلی او هغه انسان کوي هلته به حق پیدا کوي حج دی څومره ډېر لوی ثواب لري خو حج دپاره خاص ټیم دی دا د رمضان المبارک دا روژه ده یو انسان وایي چېره دا خو ورځې لنډې دي او زه په هغه اوږدو ورځو کې وروسته لږ به وروستو کم دا روژه نو دغه ثواب ورته نه میلاویږي شریعت دا مقرر کړي د دې وجې نه ځینې خلک هغه په دې غلط فهمۍ کې لاړ شوی دا خو ښه کار بشر الذین آمنو او زیرې ورکه هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړلی وعملوا الصالحات او نیک عملونه کوي په طریقه د نبي علیه الصلاة والسلام ان لهم جنات چې یقینا د دیو دپاره باغونه دي تجری من تحتها الانهار چې روان به لاندې د هغې نه نهرونه کلما رزقوا منها من ثمرة هر کله چې ورکړی شي دیو ته د دې جنتونو نه من ثمرة څه میوه رزقا د خوراک دپاره قالوا نو وای بدیو هذا الذي دا هغه رزق دی رزقنا چې راکړی شوی دی موږ ته من قبل مخکې ګوره الله رب العالمین وایي چې کله جنت کې روان به لاندې د هغې نه نهرونه او د دې مطلب دا شو چې د جنتي په تصرف کې به دا نهر او ډېر نهرونه دي الانهار قسمونه څلور دي او هغه به راشي په خپل ځای باندې چې هغه کې د شودو شته د ګبین شته د اوبو دی او دا نهرونه قسمونه څلور دي نور بېشمې دا ډېر شی دي او ډېر نهرونه دي دا به د جنتي په تصرف کې صورت محمد کې بیا د دې نهرونو تذکره شوې ده چې دا څلور نهرونه دي او بل دا په دې کې یو خو د جنتي د تصرف لاندې د جنتي اختیار به چلیږي جنتي وای دا نهر دی داسې روان شي یا به داسې ځي چې څنګه خوښه یې د دې جنتي په زړه کې څه راځي که نه هغه به کېږي ځکه جنت داسې ځای دی چې په هغې کې د دې انسان خپله بس مرضي ده او په دنیا کې خپله مرضي به نه کوي که دنیا کې چا خپله مرضي وکړه د جنت دغه مرضي ورته نشي میلاویدی هلته بیا خپله مرضي نشي کېدی خو که دنیا کې خپله مرضي ونه کړه دنیا کې ویل چې زما هغه مرضي ده چې کوم د الله خوښه ده چې کم کار الله ویلی دی بس که زما زړه مني او که نه مني داسې ویل بیا په جنت کې خپله مرضي کوي هلته بیا خپلې مزې دي خوندونه به بیا هلته نو د اختیار او تصرف به په دې نهر باندې چلیږي دویم مطلب د دې دا دی چې روان به لاندې د ونو د هغې نه نهرونه من تحتها یعنی لاندې د ونو د هغې نه تحت الاشجار د ونو لاندې د ونو لاندې به نهرونه بهیږي نو دا هم یو خوندناک منظر ته اشاره ده چې بهترین منظر به او دارنګې خوندناک ماحول به چې روان به لاندې د ونو د هغې نه نهرونه او الله رب العالمین وایي چې کله دې جنتیانو ته د جنت د دې میوو نه څه میوه میلاو شي د خوراک دپاره دیو چې هغه میوې ته وګوري وایي دا خو هغه دنیا په شانته کې ده ځکه دیو ته به جنت کې داسې شی نه میلاویږي چې هغه دیو نه پیژني ځکه دا خو بیا نعمت نشي بیا عذاب شي چې یو شی ته پیژنې نه او تعالی درکړی شي لکه ډېر کرته یو ځای کې داسې چې
چې تا هغه شیز مخکې نه خوړلی نو هغه تا ته کېښودلی شي ته ورته حیران شي چې یاره دا خلک بعضې خوري د فروټو په ترتیب سره دا خوړی کېږي او که نه دا څنګه ترتیب سره روټۍ سره هسې د دې هغه ترتیب ورته نه یاد. نو جنت کې دا داسې خفګانونه نشته دی، داسې پریشان کن حالات نشته دی چې انسان پای کې پریشان شي، بلکې د دنیا په شان لکه اوس کیله ده نو دا کیله به ورته د دنیا د کیلې په شان ده کې دی به پیژني چې دا هغه کیله ده، اگر چې هغه به دومره واړه نه وي غټه وي او ډیره مزیداره وي، د هرې کیلې جدا جدا خوند وي، د هرې میوې جدا جدا خوند او پای کې قسمونه او خوندونه، خو دی به پیژني چې د دنیا کې کم شیزونه دي هغه شان شیزونه به دی به هلته جنت کې ورته میلاویږي. نو کله چې دیو ته دا میلاو شي نو دیو به وایي دا خو د دنیا هغه په شان ده. کلما رزقو هر کله چې ورکړلی شي دیو ته منه د دې جنتونو نه من ثمرة څه میوه رزقا د خوراک دپاره قالو نو وایي به دیو هذا الذي دا خو هغه څه دي هغه خوراک دی رزقنا چې راکړلی شوی و موږ ته من قبل مخکې په دنیا کې و اتو به متشابها او ورکولی به شي دیو ته دا متشابها یو شان په رنګ کې یا هم رنګه د دنیا یو شان په رنګ کې نه په خوند کې د دنیا په رنګ په شان کې به وي خو په خوند کې به جدا جدا وي. ولهم فیها ازواج د دیو دپاره په دې جنت کې بیبیانې مطهرتن پاکې کړی شوي د هر عیب نه وهم فیها خالدون او دیو با په دې جنت کې همیشه یي او دا کامل زیری دی. الله وبشر الذین آمنوا مؤمنانو ته زیری ورکا، مؤمنانو ته خوشخبری ورکا، زیری ورته ورکا، خوشخبری ورته ورکا. کامل زیری په دې اعتبار سره دی که نه دنیا کې دا ځینې شیزونه تا ته میلاویدی شي لاول خدا هم په سختۍ سره خدا وزا بعضې خلکو ته به ټول میلاو شي خدا یو دا صرف په جنت کې میلاویږي. ګوره دنیا کې د ټولو نه اول انسان له دا تمنا کوي چې زما خپل کور وي، ځان له کمره جوړه کم، کور ځان له جوړ کما. لاول د کور سوچي کور جوړ کړی شو دا بعضو ته میلاو شي بعضو ته نه. بعضې خلک دقه شانده کې دنیا کې ټول عمر هغه پردی کوټه کې هغه ژوند تیر کړي او سختو سختو کې بس هغه لاړ شي د دنیا نه. او بعضې خلکو ته کور میلاو شي لوی نعمت دی. بیا دویم نمبر باندې چې کله د خپل کور میلاو شه دویم نمبر ته د سوچي چې یاره د آمدن څه ذریعه جوړه شي، ځان له څه تجارت روان کما یا ځان له څه نوکري کومه چې مال رزق راځي خوراک د هغې بندوبست مې وشي. نو بعضې خلک هغې ته نوکري میلاو شي یا تجارت شروع کی، څه کاروبار شروع کی، د رزق یو ذریعه د آمدن یو ذریعه یو سبب هغه ته میلاو شي او چاته دا میلاو هم نشي. نو دنیا کې دا میلاویدی شي دا دواړه. دریم نمبر بیا داسې چې ذریعه د آمدن هم پیدا شوله رزق هم دله راغی نو بیا دې دا غواړي چې زه واده وکړم ځکه کور هم شته دی نوکري هم شته دی او الله یې ټول نوجوانانو له چې کوم دی نو د دې اسباب پیدا کی. نو دویم نمبر چې کوم دی نو هغه د رزق د هغې کار یې وشو چېرې اوس د دې څه غم نشته دی، کاروبار شته دی، نوکري شته دی. دریم نمبر دی اوس وایي چې یاره اوس په دې کور کې یوازې به څه کوم خو دې خو به ګرځم او برګې به شمارم. نو بیا د ده سوچ دی چې یاره زه واده وکړم. نو دا هم د الله رب العالمین نعمت دی. نو دا هم بعضو خلکو ته میلاو شي دنیا کې میلاویدی شي او بعضو ته جو بس میلاو نشي غریبانان. دا په دې کې بیا داسې چې بعضې هغې ته دغه ملګری دغه بیبي دا ښځه دا ورته میلاو شي او د ده د طبیعت موافقي په هر لحاظ سره د ده د هغې د دواړو ژوند برابري او بعضې داسې چې د هغې ژوند نه جوړېږي او ټول عمر چې کوم دی نو هغه د خفګان لکه هغې سړی ډېر تنګ کړی نو هغه یو ځای کې ویلي وی که چېرته جنت کې وی دا پلان کوي نو هغه جنت مې هم نه دی په کار
ډېر خفه کړی و. نو داسې هم پکې بیا ځینې چې هغه پریشانه وي او بعضې داسې چې هغې ته د طبیعت ملګری میلاو شي. دا ټول نعمتونه دا په دنیا کې میلاوېدی شي، خو هم فیها خالدون دا په دنیا کې نه میلاوېږي. ځکه کله کله تا ته به کور هم ښه ښایسته مزیدار ستا د طبیعت موافق کور به میلاو شي، ستا د طبیعت موافق نوکري او کاروبار به هم تا ته میلاو شي، ستا د طبیعت موافقه تا ته به کور عالم میلاو شي او د زندګۍ ملګری به دې میلاو شي. خو بیا به خطره دا یره به دا یره یا به خاوند مړ شي یا به ښځه مړه شي، جو هغه هر څه بې خونده شي بیرته او ټول سور چې کوم دی نو خراب شي. دا یره شته او په جنت کې بیا دا یره نشته دی، بس هلته بیا مزې دي، هلته بیا همیشه دپاره دي. نو الله رب العالمین کامل زیری ورکړلی چې وهم فیها خالدون، دیو به په دې کې همیشه وي. ولهم فیها ازواج مطهرة او د دیو دپاره په دې کې بیبیانې مطهرة پاکې کړی شوي د هر عیب نه، وهم فیها خالدون او دیو به په دې کې همیشه وي. ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم. د دې باب بل خبره چې هغه د اعتراض جواب دی. اعتراض کافرانو دا کو چې دا څنګه الله رب العالمین د الله کتاب دی او د الله خبرې دي چې په دې کې د برېښنا ذکر دی، په دې کې د ګلس ګلوس ذکر دی او په دې کې د نورو داسې قرآن کریم کې د جولا ذکر شته دی، دا د جولاګانو ذکر دی او داسې دی دا خبرې شروع کړلې. الله رب العالمین د هغې جواب کوي چې مثال دا خو د وضاحت د ممثل لپاره وي، د مسلې د وضاحت لپاره وي. نو تاسو په دې باندې مسله واضحه کیږي او الله رب العالمین دا پروا نه ساتي چې مثال که د ماشي ذکر کی یا د ماشي نه زیات په کموالي کې یا د ماشي نه زیات په غټوالي کې. الله رب العالمین د دې باک نه کوي، الله نه یریږي، الله شرم نه کوي، الله نه بریدي، الله حیا نه کوي. دا ټولې معنی دلته راځي ان الله لا یستحیي کی. الله رب العالمین وای مثال په دې سره په مثال سره مسله واضح شي او د دې مسلې د وضاحت دا مثال چې کله ذکر شي د دین وروستو ځینې خلک د هغې ګمراهي ښکاره شي او د ځینو خلکو هدایت چې کوم دی نو هغه نور هم زیات شي. ان الله یقینا الله تعالی لا یستحیي باک نه کوي ان یضرب مثلا ما بعوضة دا چې بیان کی مثال د ماشي په ما فوقها یا زیات د ماشي نه په غټوالي کې یا په وړوکوالي کې. د لا یستحیي دا ټولې معنی دي. یو معنی لا یستحیي باک نه کوي، هیڅ باک نه کوي. دویم داره چې لا یستحیي نه یریږي، د هیڅ چا نه پروا نشته دی. که الله څنګه مثال ذکر کوي د الله خوښه ده. او دریم داره چې لا یستحیي شرم نه کوي. او څلورم داره چې لا یترکو الله نه پریدي، لا یترکو الله نه پریدي. او پنځم داره چې الله حیا نه کوي، ځکه د الله په صفتونو کې دا هم راځي حیا. ان الله لا یستحیي یقینا الله تعالی حیا نه کوي ان یضربا دا چې بیان کی مثلا ما بعوضة مثال که د ماشي وي په ما فوقها یا زیات د ماشي نه په غټوالي کې یا په وړوکوالي کې. او ګوره ماشي الله رب العالمین بیان کړی دی که نه. الله رب العالمین په هر څه شی چې الله ذکر کوي نو په ده کې کمال پروت دی. ګوره ماشي تحقیق کوونکي هغه داسې وایي، د حیواناتو ماهرین هغې وایي دا ماشي چې کله په اکسرې باندې دا وکتلی شو نو دا رانږدې شو او په دې باندې دته وکتلی شو په د اکسرې کې نو دا د ده په سر کې 100 سترګې دي، 100 سترګې دي د ده په دې سر کې. خو دا اوس داسې خو نه ښکاري، دا رانږدې کلی شو 200 چونده دا غټ کلی شو نو د ده په دې سر کې چې وکتلی شو نو په سر کې 100 په دې کې سترګې دي.
او د په خوله کې 48 غاښونه دي 48 په دغه غاښونه دي داسې اوس موږ ته وړوکی شیخ کاري او په دغه کمالات پرته دي د زړونه ګوره د عامو حیواناتو د انسانانو زړونه یو زړه دی د زړه یو نه دی د 3 زړونه دي یو د په دې مرکزي ځای کې چې کوم مرکزي دا سینه ده په سینه کې یو زړه پروت دی او 2 بیا د په وزرو کې دي او د په دې خلطم کې شپږ په دې کې چړی دي خلطم کې دا چې دا دومره دا تیری کنه د کې چړی دي دندا کچرته دا یینه د انسان یینه د سي چې سخت یینه ده دی خلطم کې دا کمال الله رب العالمین خیره چې دا په څنګه دا خلطم کې دی غینه یکدم نرم شي او سخاینه ګوره په دینس کې دام خپا کین راکاږي دی خلطم کې دام کمال پروت دی پاک کین راکاږي ګندې نه اړسکیم نه تیم دا چې غلط خوراکونه نه کوي ګنده خپا کین راکاږي او الله رب العالمین په کې دا سری خیره چې دا یینه نرمۍ په دې سره حیات الحیوان چې پاکه د ټولو حیواناتو تذکره شوی ده آی کې د لیکلی وای د په سر کې 3 حصے دي 3 حصے سره دی ټول په یو حصہ کې فکر دی وای د ماشین زیات متفکر څوک نشته لري دا ډیر زیات فکر کوي او فکر کې کله دی وګرځي کنه بس په زینا استقلال ځان له سوچ کوي فکر کوي پتن لګي څه سوچ بکای دویم داره دویم حصہ کې د قوت حافظه ده د حافظه ډیره قوي ده او دریم په دې کې ذکر الهی دی د الله ذکر کوي دا بنگار چې کوي در د ذکر دی او بیا پکې وای کمال دا دی چې دا هر وخت کې ذکر کوي یو منټ کې د ذکر نه پریدي خو چې کله دی تیاری او دارنګ یوازي دی او تیاره ده په دغه ټیم کې دی په زور باندې ذکر کوي او کچرته خلق دی او رڼا ده دا بیا په ذکر پخکارا نه کوي لکه ریاکار نه دی دی بیا ذکر خپ پټه باندې ځان لقلار ذکر کوي خو ذکر وای هر وخت کې کوي یو منټ کې دی غلې کیږي نه او ماشه په دې کې بیا دا کمالم دی چې ماشه الله رب العالمین ذکر کړی دی خو په حیواناتو کې د ټولو نه ګوره د جوسی په اعتبار سره د ټولو نه غټ څه دی هاتی دی د ټولو حیواناتو نه غټ په جوسی په اعتبار سره هاتی دی خو د اندامونو په اعتبار سره دا ماشه د هاتی نه غټ دی د جوسی په اعتبار نه دی خو د اندامونو په اعتبار سره وړوکی حیوان هغه ماشه دی خو لیکن دا د هاتی سره ګوره د هاتی چې کم دی نو هغې د هغې خپې چې کم دی نو غټې دنګې خپې دي او غټ خلطمې دی ماشه هم دغه شانته کې دی په دې کې ورسره یو شان دی خپې غټې دي او د دې خلطم هم شته دی صرف ګوره په دې کې فرق دومره دی د هاتی نه په دې کې زیات دی د هاتی خلطم غټ دی خو پڅ دی تیره نه دی چا څوک سورې کولی په هغې باندې نشي او ماشه د ماشه خلطم هغه دومره تیره دی بس پیړه څرمني تر دې چې د کم میخه ولې نه د میخې د ټول نه پیړه څرمن د پای کې هم دا خپل دا خلطم وردنده کولی شي بیا د هاتی د هغې 4 خپې دي او ماشي ته ګوره د ماشي 6 خپې دي نو دا ماشه په اعتبار د اندامونو سره دا د هاتی نه هم غټ دی او بیا د دې ماشي د وجه نه هاتیان مړه شوي دي اوښان مړه شوي دي ځکه دا یې وچیچي د هغې د وجه نه تبې جوړې شي او بیا مړه شي نو د دې د وجه نه ډېر هاتیان دغه شانته کې ډېر اوښان د دې د وجه نه مړه شوي دي نو الله رب العالمین چې یو حیوان هم ذکر کوي په هغې کې څه کمال پروت دي ان الله یقینا الله تعالی لا یستحي حیا نه کوي ان یضربا دا چې بیان کی مثلا ما بعوضة مثال که د ماشي وي فما فوقها یا زیات د ماشینه فاما الذین آمنوا پسرا کسان چې ایمان راوړل دي فیعلمون نو هغوی پوهېږي انه الحق من ربهم چې یقینا دا مثال حق دی د طرفه د رب د دیونه مؤمنانو ته چې کله د دې ذکر وشي نو مؤمنان خوشحاله شي وایي دا مثال حق دی او دا مسله حق ده واما الذین کفروا هغه کسان چې کفر یې کړلی فیقولون نو هغوی وایي ماذا اراد الله بهذا مثلا څه اراده کړله الله تعالی په دې مثال سره دا پکې الله پکې د غلظا ذکر ولیکئ
الله پکې د برېښنا ذکر ولیکي، الله پکې د جولا ذکر ولیکي، الله پکې د ماشي ذکر ولیکي. الله ويضل به كثيرا گمراه کوي الله تعالی په دې سره ډېرو خلکو لرا، ويهدي به كثيرا او هدایت کوي په دې سره ډېرو خلکو ته. یو سوال لذي چې الله رب العالمین خو قرآن کریم د هدایت لپاره لېږل دی، نو څنګه وایي چې گمراه کوي په دې سره ډېر خلک؟ د هغې جواب دا دی چې گمراه کوي مقصد دا دی چې گمراهي ښکاره کوي. نو ګوره دې د مخکې نه گمراهي پکې د قرآن کریم د وجه نه پیدا کېږي، خو گمراهي ښکاره شي. یضل به کثیرا گمراهي ښکاره کوي الله تعالی په دې سره د ډېرو خلکو، ویهدي به کثیرا او هدایت کوي الله تعالی په دې سره ډېرو خلکو ته. وما یضل به او نه گمراه کېږي په دې سره الا الفاسقین مگر فاسقان، نافرمانه په دې سره گمراه کېږي. ځکه قرآن کریم چې بیان شي نو په دې سره هدایت والا معلوم شي او په دې سره گمراه خلک هم معلوم شي. د منافق مثال او د کافر مثال هغه د ډیران په شان تکي، د ګندګۍ په شان تکي. دا ګندګي دا راښکاره شي په دې سره چې کله قرآن کریم نه دی بیان شوی نو خلک هغه منافق په ځان هم خبر نه دی، مشرک په ځان هم خبر نه دی. خو چې کله دا قرآن کریم بیان شو منافق ښکاره شي، بدعتي ښکاره شي، کافر ښکاره شي، مشرک ښکاره شي، سودګر ښکاره شي، دا ټول په دې سره ښکاره کېږي. نو الله وایي وما یضل به الا الفاسقین، او نه ګمراه کېږي په دې سره مگر